مونږ به ورته نارې والې خو دې راسره نه منل، نن یې ومنله قدرمندو. نن در باندې یو ویډیو کلیپ ګورم د جمعیت کارکون هغه څه ویلي دي چې کم حقیقت مجلس دی هغې کړی دی. مونږ به ورته دا نارې والې، خلک به ورته لګیا وو چې لکه دا خلک غله دي، دا ډاکوان دي، دا چې کم دی قلار شي. خو نن چې کم دی جمعیت والم دا ومنل او دا تسلیم کړه چې ها حقیقت کې چې کم دی پی ټی آی والا یا چې کم دی عمران خان کمې خبرې کولې هغه 100% حقیقت. راځئ دا ویډیو کلیپ ګورو. السلام علیکم ملګرو، تاسو خو به د سلمان وفا دا خبرې اورېدلې وي. مطلب یې دا دی چې ګینې بلال په لومبي ځل حقیقت وي. بلال هر یو ویډیو الحمدلله حقیقت ته بلال ګتې به ګتې نه وایي لکه د پی ټي آی د ورکرانو. بلال چې چا کې غلطۍ ویني پسې ګورې ویډیو کوي یو الحمدلله د چا د کور نه راله نه راځي. پوه شولې؟ او دا ویډیو مې چې کړې ده اوس هم ویم چې ډېر مې ښه کړي دي. که څوک پرې خفه کېږي خدای دې زړه وچوي. ولې چې په پاکستان کې د غریبي هلته کې شهباز شریف صاحب وایي چې زه به کمیس وباسم. نو شهباز شریف صاحب ته م یو خبره کومه چې کمیس مو باسه، کمیس مو باسه. ځکه که په کمیس ایستلو باندې کېدلی نو په ډي چوک کې 126 دن د یوتیانو هغه مخلوق چې دی نو پرتګون ایستو را ځوړند کړو. نو که کمیس ایستو باندې وړار ځانېدی نو اوس په چې دی د یوتیانو خپل میلونه وي او پاتې شوله ګراني په پاکستان کې. ګرانې بزغلې عمران خان صاحب کرلې دي. تاسو راشئ د عمران خان صاحب دا ویډیو وګورئ، پس د هغې نه راځم او یو څو خبرې پې درته کوم. ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आएंगे, अब तैयारी कर ले मेरी कौम कि महंगाई आने वाली है. एक अभी जो महंगाई है इससे ज्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर. अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी. ملګرو تاسو خو به د عمران خان صاحب دا خبرې اورېدلې وي چې د ګرانۍ او د مهنګایۍ بزغلي یې کرلې او دا د دا راخیږي هغه په خپله ویل د ویل که ګینې زه به بیا هم وزیر اعظم پاتې کېږم نو راشه دغو له دوکه ورکه او ورته ووایه چې ګینې ګورې دا مهنګایي هېڅ هم نه ده، ځان تیار ساتې وایي نوره را روانه ده. دا بزغلې ده کرلې دي. خو الحمدلله مونږ خو یوتیان نه یو که نه لکه د دغو چې ګینې بس که لیډر هم سم کوي بس مونږ به یې سپورټ کوو. نه بی ما چې دا ویډیو کړی دا ما په حقه کړی ده الحمدلله. بیا به هم چې زمونږ جماعت کې هم څوک غلطه کوي پسې به ویډیو کوم، په دې کې څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي الحمدلله الله پاک راله سر سترګې راکړي دي. څه یوتیان نه یو. پوه شولې؟ او دا کم خلک چې راځي او کمنټسونو کې وایي چې ها د عمران خان ارمان درځي که نه درځي نه، نو یو دغه خلکو ته هم وایم چې دا نظم چا دا ویلی دی چې د عمران خان ارمان درځي که نه درځي نه، هغه 100,000 روپو والا مولیان هم ورته رامنشن کې چې قسم مې دې په خدای وي که دومره ارمان یې راځي ښه دغه عمران خان دې تاسو به اورېدلی وي چې دا د مهنګایۍ بزغلې کرلې ده دی. تاسو چې دی نو په 10,000 روپۍ باندې واخلي او بیا لګیا یې نظمونه ولوئ او دلته کې پې د غریب عوام بیړي چپه کوي او یو ځل بیا هم راله راځئ تاسو د عوام دوکه کوئ چې د عمران خان ارمان درځي که نه درځي نه. قسم مې دې په خدای وي کې د عمران خان ارمان راځي چې څومره په دې روډونو ذلیله ګرځي پې خوشحاله یم. ویډیو د سره ډېره شیر کړئ چې د یوتیانو دا ذهن کولو شي. او ما مخکې هم حق ویلی اوس په هم حق ویم او بیا به م انشاءالله حق ویم. ما یوازې دا ویډیو کې حق نه دی ویلی چې ګینې یوتیانو تاسو وخاندئ چې ګینې بلال نن حق ویلی نه. بلال الحمدلله هر یوه ویډیو حق وي، ولې چې بلال له د چا د کور نه راځي بلال خپله ګټي الحمدلله. نو ویډیو د سره ډېره شیر کړئ او هغه 10,000 روپو والا ته هم ور رسوئ او یوتیانو ته هم ور رسوئ. د الله په امان.